فاطمه رضی الله تعالی عنها د دې زنانو د پاره لوی عبرت دی. علی رضی الله تعالی عنہ داسې ولاړ دی، د فاطمه اخري سلګي دي، د دنیا نه رخصتېږي، ورته وایي ای علي زه تاته یو څو وصیتونه کوم په دې عمل وکړه. وایي وایه فاطمه رضی الله تعالی عنها خو پېژنې که نه څوک وه؟ د محمد رسول الله نیازبینه لور والله العظیم چې کوم وخت نه فاطمه د علي کور ته راواده شوې وه او راغلې وه، هغه وخت نه تر مرګه پورې دې فاطمې د علي رضی الله تعالی عنه نه هېڅ هم نه و غوښتي، هېڅ ډیمانډ یې ترېنه نه و کړی. ورته وایي اوس زه وفات کېږم. وایي تا ته څنګه خبر دی؟ تا ته څنګه پته ده چې ته وفات کېږې؟ وایي ما خوب کتلی دی. وایي خوب کې دې څه کتلي؟ وایي په خوب کې مو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو او ما ته محمد رسول الله وفرمیل چې ای لور جانې ای فاطمې تا پسې راغلم. وایي خو خوب و که نه؟ وایي خو خوب و. وای نه یو بله خبره مې راته کړې ده. وایي بلې درته څه خبره کړې؟ وایي ما ته محمد رسول الله وفرمیل چې ای فاطمې د علي په کور کې دې څه خوړلي دي؟ وایي ما ورته ویلې چې یا رسول الله پښمني ته راپاڅېدلي وم، لږې اوبه وې او څه کجورې وې، په هغې سره مې روژه ونیوله. زما محترمو وایي الله رسول راته وفرمیل چې ای لور جانې ای فاطمې خفه کېږه مه، روژه ماتې به دې د محمد رسول الله سره روژه ماتې به دې د محمد رسول الله سره خفه کې. چې علي رضی الله تعالی عنه کله دا واورېدل زما عزتمندو سترګې د اوښکو نه ډکې شولې، سترګو کې اوښکې راغی او روانېدو. فاطمې رضی الله تعالی عنها ورته لاس کو. وایي زما یو څو وصیتونه دي، اوس رخصتېدو والا یم، په دې باندې عمل وکړه. وایي وایه فاطمې څه وصیتونه دي؟ وایي اولنی وصیت مې دا دی چې زه وفات شم، د ما د وفات نه بعد د نیکي بیبي سره ته نکاح وکړه، د نیکي بیبي سره. دا وصیت د چاو؟ دا د فاطمې رضی. د نیکي بیبي سره او د هغه بیبي سره 9 ورځې تېروه، 9 ورځې، او دا یو ورځ د حسن او حسین سره تېروه، د حسن او حسین سره. زما محترمو حسن او حسین بچي ولاړ دي، ورته وایي ځئ لاړ شئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزی تحضیری وکړي، درود سلام پیش کړي. حسنین راغه د محمد رسول الله روزی سره ولاړ دي، د محمد رسول الله د روزی نه आवाज راځي وایي لاړ شئ د مور دیدار مو کوي، قیامت تر ورځې پورې به دا مور بیا ونه ګورئ، مور ته نه رخصتېدو والا ده. او بل اخري وصیت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې کولو، نو زما عزتمندو ډېر د درد نه ډک وصیت. وی ای علی زه درنه یو څیز غواړم. علی رضی الله تعالی عنہ حیران د ایران وکته چې ای فاطمه رضی الله تعالی عنها ته خو چې د پلار د کور نه راواده شوي، د علي په کور کې تا اوسه پورې چېرته په مړه خېټه روټۍ نه ده خوړې. زما محترمو زموږ زنانه څومره ناشکرۍ کوي، د خپلو خاوندانو څومره نافرمانۍ کوي. دا خاوند غریب سهار وځي ستړی ستومانه ماسخوتن راشي، کومه ښځه چې خاوند له درد او تکلیف ورکوي، خاوند نافرمانی کوي، والله العظیم محمد رسول الله فرمایي په دې زنانه باندې جنت څه کې د جنت خوشبو پې حرامه ده. زما عزتمندو دا زنانه زیاتې دي که نه دي؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها ورته وایي علي یو څیز دنه غواړم دا به راکړي. وایي فاطمې زر وایه څه غواړې؟ وایي معافي غواړم، ما معاف که د الله د رضا دپاره، سمې که د الله د رضا دپاره مې معاف که، هسې نه د قیامت په ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته زه را روانه یم او هغه ځای نه ای علي رضی الله تعالی عنه ته آواز وکړي چې یا رسول الله ستا دې لور په دنیا کې زه ډېر خفه کړی، زه به د خپل بابا جان مخې ته به بیا نشم حاضرېدی، زه به د خپلې سترګې د خپل بابا جان سره نشم لګولی. ای علي سوال کوم ما معاف که. علي رضی الله تعالی عنه سترګې د اوښکو نه ډکې دي، ورته وایي فاطمې دا څه وی لګیای، دا معافي خو ما تا نه غوښته، دا معافي خو ما تا نه غوښته چې د کوم وخت نه ته راواده شوي د علي په کور کې تا اوسه پورې چېرته په مړه خېټه باندې روټۍ نه ده خوړلې. زما محترمو انشاءالله دې زنانو ته به دین ښایو، انشاءالله ښایو به، انشاءالله ښایو به، انشاءالله په دین باندې به عمل کوو، انشاءالله قرآن مجید تلاوت به شروع کوو، انشاءالله.